بسم الله الرحمن الرحيم یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یعنی اے اولاد یعقوب اذکروا، یاد کی نعمتی زما نعمتنا التی اغ نعمتنا انعمت علیکم چې ما پر تاسو باندې کړي دي. و اوفوا بعهدی زما عهد پوره کی، اوفی بعهدکم زستاسو عهد پوره کوم. و ایای فرحبون، اور ما څخه خاص طور پر خاص ما څخه وبېرېږي. په دې آیت مبارکه کې دا د سورۃ البقره 40 نمبر آیت دی. په دې آیت مبارکه کې الله رب العزت خاص نعمتونه بیانې د خاص قوم د پاره. خاص قوم د بنی اسرائیل دی او خاص نعمتونه مختر روان دي الله بیانې. د سمخ کې رکو کې الله عام نعمتونه د عام خلکو د پاره بیان کړو، نن خاص دي. اسرائیل معنا د عبد الله، اسرا معنا عبد، ای معنی الله. عبد الله دا د حضرت یعقوب نوم دی یا د حضرت یعقوب لقب دی. الله رب العزت د دو اولاد ته بنی اسرائیل. قرآن کې چې چیرې دا لفظ راسي یا بنی اسرائیل د دې ثمره مراد دی اولاد یعقوب. یعقوب علیه السلام ډېر زامنو په هغه کې یو زوی حضرت یوسف هم پیغمبر اسی په بنی اسرائیل کې 4,000 انبیا دنیا له تشریف راوړي دي. به هر حال الله فرمایي اذکروا نعمتي، زما نعمتونه یاد کی، یعنی زما پر نعمتو شکر وکړئ. انعمت علیکم، الله په شپه او ورځ کې پر موږ ډېر نعمتونه کوي، پر دې نعمتو باندې شکر وکړئ. اوفوا بعهدکم، اوفوا بعهدی، اوفی بعهدکم. الله وایي زما عهد پوره کړئ، زستی عهد پوره کوم. یعنی الله دا فرمایي چې تی زما سره کوم وعده کړی ده، یعنی اطاعت کول، بندگی کول د الله، اطاعت کول د رسول الله او د قرآن پر احکامات عمل کول، دا د بندگانو عهد دی. اور د الله وعده چې شته جنت ته ان شاء الله غب الله فرقي. و ایای فرحبون، اور ویره د الله څخه ده، د الله څخه ما سوا د بل چا ویره په زړه کې پیدا کول دا شرک دی. لہذا خاص به د الله څخه ویریږي، په عبادت کې، په کور کې، په معاشره کې، په ماحول کې صرف اور صرف ویره به د الله څخه.